مسلمان بندہ دے، نیک انسان دے، نیک مسلمان دے، خو چاور باندې تهمت ولګولو یا چاور باندې د دروغ مقدمه جوړه کو داوی په وکړه او خپل حق په ثابتول غواړي او یا په دغه مسلمان په عزت باندې چا داغ ولګولو، نو دغه د دروغ مقدمه نه بده څنګه خلاص شي یا دغه دروغ د تهمت نه بده څنګه خلاص شي یا د په عزت باندې چې چا داغ لګولې ده د دغه داغ نه بده څنګه پاکيږي د پارسه علاج ده. نو دغه مسلمان د پاره چې د باندې چا د دروغ داوا کړی دا او د دروغ په مقدمه کې اونخته ده یا چا په د دروغ الزام او تهمت لګولې دا کار پد کې نشته، نو دغه مسلمان بنده چې پاک مسلمان بنده ده د خلکو د الزاماتونه د دروغ مقدمونه او دغه داغ لګیدونه بچ شنو د پارسه علاج ده. نو دغه مسلمان بنده ته پکار دی چې د سورۃ یونس پارا نمبر 11 آیت نمبر 82 پارا نمبر 11 سورۃ یونس آیت نمبر 82 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. دا آیات دی روزانہ په کثرت سره وی اللہ رب ذوالجلال جل جلالہ بده محفوظ کی او الہ العالمین بده تا کامیابی ورکی.